رسول الكريم صلى الله عليه وسلم خوب مبارك حامدا ومصليا أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل معلوم لك. د مبارک خوب داسې و چې ښایستې سترګې به یې بیداره ارامې وي او ښایسته زړه مبارک به یې ویښ و. دی مبارک د شیطان د خطا ایستلو څخه په خوب کې ساتل شوی و. علامه جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه مبارک، علامه نبهانی رحمت الله علیه په حواله د شیخ شنو حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها مبارک څخه روایت کوي چې حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها مبارک او پیغمبر علیه السلام مبارک ته وفرمایل: یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، آیا ته مخکې تر ویده کولو بیدېږې؟ پیغمبر علیه السلام مبارک ورته وفرمایل: ای عایشه، زما سترګې بیدې وي خو زړه مې ویښ وي. خصائص الکبرى جامع الجمرات. علامه نبهانی رحمت الله علیه مبارک په حواله د شیخ شنو د حضرت انس رضی الله عنه مبارک څخه روایت نقل کوي چې پیغمبر علیه السلام مبارک وفرمایل چې زموږ د انبیاء سترګې بیدې وي زړونه مو ویښ وي. جامع الجمرات. زه محمد حسن عافی الله عنه وایم چې دا ځکه د انبیاء علیه السلام په تسلیمات سترګې بیدې وي او زړونه یې ویښ وي چې پر انبیاء علیه التسلیمات باندې خو به په خوب کې هم وحی راتلی. د وحی حالت سره د زړه غفلت نه دی موافق، نو ځکه الله جل جلاله دوی د غفلت قلبي څخه ساتلي ول، هم په ویښ هم په خوب کې. علامه جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه مبارک، علامه نبهانی رحمت الله علیه مبارک په حواله د امام طبرانی او د دینوري رحمت الله علیه مبارک ابن عباس رضی الله عنه مبارک څخه روایت نقل کوي چې هیڅ نبی ته په خوب کې د غسل ضرورت نه دی پیښ شوی، ځکه دا راز غسل او شتل د شیطان له کبله وي. خصائص الکبرى جامع الجمرات. ما علينا الا البلاغ المبين.